تلاوت ترنه واخلي هغه ترنه واوري. الله رب العالمین دې دا ورځ مونږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي. او دویم درخواست درته کوم زما ورونو، دا علما، دا دینی مدرسې، دا دعوت او تبلیغ، دا جهاد فی سبیل الله، دا د ختم نبوت، دا د ناموس رسالت او دا د ناموس صحابه چې دا څومره دینی اوازونه تاسو اورئ د نن نه وروستو ای د حافظ صاحب پلاره تا ته یو نسبت الله در نصیب کړی دی که د حافظ قرآن پلار یې خبردار چې چېرته د خولې نه د علماو بېادبي ونه شي، خبردار چېرته د خولې نه د نیکانو د دیندارو خلقو سپکاوی ونه شي، غیبت ونه شي، ورنه دا بچی به درله الله رب العالمین د دې شته قرآن او د دې علم نه محرومه کي. الله در باندې سود وکړو، دین یې درته نصیب کو. اوس د دیندارو دشمني مه کوه، د دیندارو مخالفت مه کوه. اسم په دنیا کې زمونږ څوک خپل نشته دی، هغه خپل رانه ټول پردي شوي دي. نن تاسو ګورئ نه، دا د فلسطین حالات وګورئ، دا د اسرائیلو ظلمونه وګورئ، دا د هغې جبر او بربریت وګورئ چې د غزې په یو ښار کې 25 لکه مسلمانان آباد دي. د څلورو واړو طرفو نه هغه ښار محاصره دی. نن نهمه ورځ ده په هغه ښار کې یو ګوټ اوبه هغې نه دي پرېښودلي، اوبه یې پې بندې کړي دي، بجلي پې بنده کړې ده، دوایانې پې بندې کړي دي، خوراک او څښاک یې پې بند کړی دی. وروڼو ما خو بله ورځ داسې مناظر لیدلي دي چې یو پلار د بمبارۍ نه وروستو هسپتال ته ځي او د خپل بچي تپوس کوي، بچی یې د مخکې نه زخمي دی، په ګولو باندې لګېدلی دی او هغه زخمي پروت دی. او چې کله د اسرائیلو طیارو په هغې باندې بمباري وکړله او دی راغی د ملبې د لاندې په لاشونو کې خپل بچی ګوري، د بچي مخ دا یې په بم باندې الوتی دی، سینه یې الوتلې ده، خپې یې الوتلې دي. د هسپتال یو کړۍ دی لاس ته پرته وه او د نوم یې پې لیکلی و. دا پلار ودرېدلو او د خپل بچي هغه یو لاس دا راخلي، مخ د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي، تندی د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي، سینه د بچي نشته دی چې ښکل یې کړي، په غېږ کې واخلي او ځان سره یې رانږدې کړي، د خپل لاس کې هغه د بچي هغه یو لاس راخلي، کله یې ښکلوي، کله یې په خپله سینه پورې نیسي. ما وی ربا الله رب العالمین دا کم وخت دی پاتې کړلو 2 اربه مسلمانان 50 اسلامي ملکونه په لکونو باندې فوجونه، په زرګونو باندې ټینکونه، په زرګونو باندې جازونه. مونږ په دې جازونو څه کوو چې د بیت المقدس تحفظ پکې ونه کړلی شو. نن د بیت المقدس منارې ژاړي، د امت مسلمانه دا سوال کوي زه ستاسو قبله نه یم پاتې شوی، ستاسو نبي علیه الصلاة والسلام لیلة المعراج ته چې کله تشریف وړو نو زما د دې ځای نه آغاز نه و کړی، تاسو ما نه پېژنئ، تاسو خپله قبله هیره کړله، نو چې تاسو زما په قبله باندې ننګ نشئ کولی، ذلیله به ګرځئ او بې عزته به ګرځئ. د اسرائیلو سره امریکا ولاړه ده، کلاو په میدان باندې په ډاګه باندې ولاړه ده، برطانیه ورسره ولاړه ده، قادیانیان ورسره ملګري دي. الکفر ملة واحده، د هغې ثبوت یې ورکو. کاش ما نن لیدلی وی چې د اسلامي ملکونو سربراهان تللی وی او په بیت المقدس کې په یو ځای باندې امامت کړی وی، په یو ځای باندې مونځ کړی وی، امت مسلمه ته پیغام ورکړی وی چې مسلمانان هم یو موټی دي د الله د قبلې دپاره، مسلمانان هم یو موټی دي د الله د دین دپاره او د دې مظلومه مسلمانانو سره د هغې سره کلک ولاړ دي، د هغې د مرستې هېڅوک نشته دی. دا موږ او تاسو ته چې دا خوار غریبانان په نظر راځي، دا عالمان دې غریبانان لګیا دي، زړونه یې دردمن دي. په مسجد کې د جمعو په خطبو کې تاسو ته وایي د فلسطین د مسلمان دپاره دعا وکړئ. او زه د بونیر د خلقو انتهایی ممنون او مشکور یم چې صرف په 13 جمعه کې کله ما اعلان وکړو د بونیر خلقو ته چې موږ د فلسطین مسلمانانو له امداد لیږل غواړو. زه په دې باندې د هغې د اعتماد شکریه ادا کوم. تر اوسه پورې د 70 لکو روپو نه سوا نقدي
الحمدلله ثم الحمدلله دی مونږ ته حواله کړې ده. زنانو پکې خپل کالی را لېږلي دي. قربان شم د دې مسلمانانو د هغې دیني حمیت نه او د هغې دیني غیرت نه. او زه آخري خبره کومه د ناوګۍ د کوزې ناوګۍ مسلمانانو وروڼو او بالخصوص دې ځوانانو ته یې کومه، ځوانانو خپل تاریخ ولولئ. ستاسو مشران ډېر نیکان پاتې شوي دي، د الله په دین باندې همیش دپاره ننګونه کړي دي. جنگ امبیله کې چې تر 3 میاشتو پورې برطانیه دا سپر پاور برطانیه او د هغې جنرال چیمبرلین د هغه سمیت په زرهاو برطانوي افواج دا یې په امبیله باندې ایثار کړي، دا یې رکاو کړي. 7,000 تابوتونه د انګریزي فوجیانو د دې ځای نه د لاشونو په شکل کې هغه تللي دي. دا د ناوګۍ د هغې غازیانو برکت و، دا د ناوګۍ د هغې مجاهدینو برکت و کوم چې د الله د دین په نامه باندې هلته ولاړ وو او د فرنګیانو خلاف یې جهاد کو. تاسو د غازیانو اولاد یئ، تاسو د شهیدانو اولاد یئ، تاسو د نرانو اولاد یئ. خپل نسبت په چرته هم نه هېروئ. نیکه مو په دین باندې ننګ کړی و، تاسو به هم په دین باندې ننګ کوئ انشاءالله العزیز. کوئ به که نه؟ لاس را سره اوچت کړئ، په دین باندې به ننګ کوئ انشاءالله العزیز. د اسلام ملګرتیا به کوو انشاءالله العزیز، د مدرسو ملګرتیا به کوو انشاءالله العزیز، د عالمانو ملګرتیا به کوو انشاءالله العزیز، د تبلیغ ملګرتیا به کوو انشاءالله.